بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. زما عزتمندو، بعض وظایف موږ د ذهن د پاره ورکړو، اوس بل یو عمل درته ښیم. بعضې کسان داسې وي چې دنیایي امتحان ورکوي د تعلیم د پاره. بعضې کسان داسې وي چې د هغې تعلیم ملو شي، هغې په آخر کې چېرته یو فرچه ورکوي، یو ټیسټ ورکوي چې یاره الله رب العالمین ما په دې کې پاس کړي. یا بعضې طالبان یا طالبات دیني علوم حاصلوي او د هغې سره سره هغوی چې کوم دی پرچې هم ورکوي. نو د هغې دپاره یو عمل هم چې کله د یو انسان ټیسټ ورکوي یا د دنیایي تعلیم پرچه ورکوي یا د دیني تعلیم دپاره چې کوم دی پرچې ورکوي د مدرسې یا د وفاق مدرسې، د هغې دپاره زه تاسو ته یو ډېر مجرب عمل هم ازمایل شوی عمل. دغه انسان چې دا قسمه پرچې هر قسم پرچې ورکوي یا ټیسټ ورکوي، نو د هغه لپاره لومبنی پکار دی چې په سبا باندې پرچه وي. په نن شپه چې دی د شپې نه اوده کېږي او سبا به پرچې له ځي، د شپې د اوده کېدو نه مخکې دا انسان دی 200 فیرې یا علیمو اولولي، یا علیمو دی 200 فیرې اولولي، خو مخکې رستو دی نه 11 فیرې درود شریف اولولي. کله چې سحر پرچې ته کښېني او پرچه شروع کوي، نو د پرچې د شروع کېدو نه مخکې دا دعا دی چې یا ربي یسر لی ولا تعسر وتمم بالخیر. دغه دعا دی هم ووایي، 11 ځله دا دعا ووایه، ربي یسر لی ولا تعسر وتمم بالخیر. د دې نه بعد بسم الله ووایه او دا هر څه په ځان باندې شف کا او بیا چې کوم دی پرچه خپله شروع کا. کله چې پرچه ختمه شي، نو د پرچې ختمېدو نه وروستو بیا دا دعا ووایه، حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم انت ربي انت حسبي انت ولي في الدنيا والآخرة وأفوض امري الى الله. دا دعا ووایه، نو انشاءالله العزیز چې دا کم انسان دغه مخکینی عمل وکړو، دا وروستنی عمل وکړو، په دې دوران کې د پرچه ورکړه، امتحاني پرچه وي یا د ټیسټ دپاره، نو انشاءالله چې کامیابي به بیا هم انشاءالله